الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم. زما محترم عزیزانو، د مرګري د ختم نبوت په باره کې او تپوس کړی، نو د ختم نبوت د عقیدې سره تعلق ساتي. دا مسله زمونږ ډېر مسلمانان وروڼه هغه نن سبا د ختم نبوت د معنی نه دي خبر. زه د اکثر د ملګرو ته ښه نه ځم، یاره دومره د ګرانو مسالو د خاورو نومونه درځي او د ختم نبوت په مطلب باندې نه پوهېږي. د دې تعلق زمونږ د عقیدې سره دی. محترم عزیزانو، د ختم نبوت عقیده دومره اهم او لازمي ده. که تاسو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ټوله زندگی وګورئ، ټوله زندگی رسول الله مبارک چې په ټوله زندگی کې څومره جهادونه او څومره غزوات کړي دي، په ټولو غزواتو کې 259 صحابه کرام شهیدان شوي. په ټولو غزواتو کې 259 صحابه کرام دا شهیدان شوي دي. او د ختم نبوت مسله چې کله د مسیلمه کذاب سره راغله، د مسیلمه کذاب سره چې کله د ختم نبوت مسله راغله، مسیلمه کذاب هغه راغلی مختصرا دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره خلف اغستو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته څه وایي؟ رسول الله مبارک ته وایي یاره داسې چل دی چې دلته به ستاسو پیغمبري شي او ما د ستاسو د مرګ نه پس په بیا چې کوم ما ته خلافت میلاو شي، ما ته هم پکې څه میلاو شي. نو پیغمبر علیه السلام سره کتابونه ذکر کړي چې په دې لاس کې داسې وړه غونډه کې د کجوري لخته ورځه پیغمبر صاحب ته وایي تا دومره اختیار هم پکې تا ته نشته او نه یې درله درکوم. هغه ظالم چې کله لاړې نو هغه د نبوت دعوه وکړله. لومبی جنګ په ختم نبوت په عقیدې باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې وشو چې په هغه کې 1200 صحابه کرام شهیدان شو. په هغه 1200 صحابه کرامو کې 700 صحابه کرام دا هغه چې د قرآن حافظان او عالمان. نو که تاسو سوچ وکړئ د ختم نبوت د عقیده دومره اهمه ده چې د ختم نبوت په عقیده باندې 1200 صحابه کرام په جنگ یمامه کې شهیدان شوي. ټولو غزواتو کې 259 صحابه کرام شهیدان شوي. دې دپاره صحابه کرام خپل وینې توی کړي. او د ختم نبوت عقیده چې کوم دی دا په هر انسان باندې لازم ده، بلکې هغه فرض ده په ده باندې چې دا یاد کړي. ولې؟ ځکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه نه چا تپوس وکړو چې ختم نبوت باره کې هغه د فتوا چې کوم دی څه ورکړه د ختم نبوت باره کې. وایي که چېرته چا د چا توی چې یاره زه پیغمبر یم، هغه ورته وایي چېرې تا سره په دې باندې دلیل څه دی، نو که دلیل غوښتونکی هم کافر دی. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي یوه خبره. دویم د ختم نبوت عقیده ده د قرآن کریم د 100 آیاتونو نه او د رسول الله مبارک د 200 احادیثو نه ثابت ده. ختم نبوت څه ته ویل کېږي محترم عزیزانو؟ ختم نبوت دا دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اخیری پیغمبر دی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه بل نه پیغمبر دنیا ته راتلونکی نشته. چې دا موږ تاسو ټول یادو، زمونږ او ستاسو ماشومانو ته یاد کړو، په سکولونو کې، په مدرسو کې، او خپلو زنانو ته دا وښایو چې یاره زمونږ د پیغمبر څه نوم دی، اولنی پیغمبر څوک و؟ حضرت آدم علیه السلام. اخیری پیغمبر څوک دی؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې د نبوت دروازه بنده شوې ده. د پیغمبر علیه السلام نه پس بل نوی پیغمبر دنیا ته راتلونکی هغه نشته. دا ختم نبوت عقیده به یاد ساتي. که یو سړی درته په لاس کې چې کوم دی بوټی رازرغونی که نه چې د پیغمبر یم بیا به یې نه مني. پوهېږئ تاسو؟ په دې باندې انشاءالله تفصیلي بحثونه شته. دا خو د مرګري تپوس وکړو، ما ورته یو څو خبرې وکړې. انشاءالله په دې به تفصیلي بحث مونږ په مزه باندې سلسله وار کوو. الله تعالی دې چې کوم دی مونږ او تاسو له د عمل توفیق راکړي.